اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو او اوریدونکو، نن د اکتوبر د میاشتې 2مه نیټه ده، کال 2021 دی. دا ټیم مونږ د ریاض په حجره کې ناست یو. ریاض خان، زه ستا نه دا تپوس کومه چې د دې موجوده مهنګایۍ په باره کې ستاسو څه خیالات دی چې د مهنګایي په پورته روانه ده، په ښکته رالوېږي، نو عوام بیخي په چغو دي. د دې باره کې لږ د خپل خیالات راته پېښ کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرشاد خان، خبره ده چې مخکې څونه حکومتونه راغلي دي، که د پیپل حکومت دی او که د ټول دی. د مهنګایي خو ټوله انټرنیشنل سطح باندې روانه ده، سره امریکا د افغانستان نه اومده، سره د وجوهات هم دي، او څه انټرنیشنل سطح باندې لږې مسلې دي، د هغې د وجې دغه کېږي. یو طرف ته به ومایي IMF او د ورلډ بینک ډېر زیات قرضونه دي. قرضونه یې د هغې شرایط زما څونه هېر هغه په بیل باندې او په پېټرولو باندې او د هغو زیاتتر شرایط په دې باندې ښودل شي چې یاره په دې کې ته به دا ګرانۍ او دغه کې. نو نمبر ون خبر دا چې قرضه نه ختمه شوي، د دې دا پاکستان قوم دی، دا په دې کې د دې دغه دی دا وځي چې یاره به که د دې د عمران خان د حکومت لړ شي، بل حکومت هم را شي که نه، او دا قرضه دا شی به بړوي په موږ باندې. دا د دوست سعودي عرب بیا دغه وکړو چې یاره موږ به تاسو ته په قرضو باندې دغه درکوو. ښه، نو چې په قرضو موږ نه را کوي، نو قرضو باندې هغه موږ نه داسې نه را کوي. دا خو په دې به ګډ څه چې پیسې د چا ته به قرض دی، نن سبا ملکونه خو ته داسې پیسې نه درکوي، هغې به څه ګټه ورکوي، دغه به ورکوي. نو ښه چې سعودي ته بیا دغه قرض ورکوي، دا یې الریډي بیا به د قوم نه سره زور وباسي. نو زما څونه هیل دی چې یاره که لږه ګراني برداشت کړو او دا قرضونه د عمران خان نه قرضونه ختمولی شي، نو دا به دغه وي. که یو داسې ټایم وښیي چې یاره مونږ زه به 2 کاله کې دا قرضونه ختمولی شم، قرض به نه ادو، مهنګایي د 300 د لیټر ورسوي. خو که چې دا قرض ختمولی شي، او که نه دا قرض هم نه شي ختمولی، او دغه شان مهنګایي هم زموږ باندې سیوا کېږي او هلته قرض هم نه باندې ډبل کېږي، نو بیا لږه مسلې به جوړېږي. هیل دی نه دی، مسلې به دا جوړېږي چې یاره خلک به راوځي، او کله چې خلک راووته نو بیا به دغه وي. او نور داسې خبره نه چې که صرف یا چاولی شو، وړه شو، یا چینی شو، چې کم د خوراک د چیزونه دي چې دا لږ ارزان کېږي. نور پېټرول باندې خلک نه راوځي، پېټرول چې چا څه کار وي بس هغه دي، نو دغه باندې دونه دغه نه پرې باسي که نه. چې د دې دپاره دو اهم دغه دا وکړي چې یاره وړه، چیني، د خوراک چې کم دغه دی که نه، چې دا نه ګرانوي، ځکه چې د دې سره بیا ډېرې زیاتې مسلې، خلک راپاڅي او خلک راوځي. نو که پېټرول دا ګران کړي، نو پېټرول نن زموږ د بنګلادیش کې زموږ د ګران دي، په انډیا کې زموږ د ګران دي، نور ملکونو کې ګران دي. خو اهم خبره دا ده چې قرض نه ختم شوی، نو دا شی به پړاوېږي. دا دغه شان ځکه چې IMF سره ته اګریمنټ کوې د قرضو یا د ورلډ بینک سره، نو هغه به تا ته الریډي وایي چې یا به دا ما سره یا به بجلۍ کې دغه کې، یا به دا زما سره په دغه کې دغه پېټرولو کې. نو دا شی بیا لږ ګران دی، او هغه زموږ د نن نه دا حکومت نه، تېر شوي حکومتونه هم دا خبرې منلي دي، د هغو په دې اګریمنټ باندې ساین نه کړي، د هغې کړي دي. نو دا یوازې د عمران خان کمزوري نه ده، د هغې حکومتونو را روانو حکومتونو کمزوري ده.